الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. محترم سامعين، د جنت او د جهنم په باره کې راځي چې قیامت کې به د جنت او د جهنم په خپل منځ کې جګړه وي. جنت به جهنم ته وایي چې زه خو هغه ځای یم چې ما ته هغه خلک راځي چې کوم خلک په دنیا کې کمزوره او ضعیفه او کم خلک ګڼلی شول، هغه خلک به چې کم دی نن ما ته راځي، ما ته به داخلېږي. او جهنم به وایي جنت ته چې زه هغه ځای یم ما ته هغه خلک داخلېږي چې کوم په دنیا کې هغه لوی او متکبرین او غټ خلکو هغه ما ته به داخلېږي. الله رب عزت به جنت ته وفرمایي چې ته زما د رحمت مظهر یې، چا ته چې غواړم په چا باندې خپل رحم وکم نو تا ته داخلو. او جهنم ته به وفرمایي چې ته زما د عذاب مظهر یې، چا ته چې عذاب ورکول غواړم نو هغه چې کوم دی بیا تا ته راولېږم او جهنم ته داخل کړم. نو په دغې لحاظ به د هغوی خبره حل شي. نو الله رب عزت دې موږ د جهنم نه وساتي او د جهنم د لارې نه دې وساتي، او الله رب عزت دې موږ جنتیان جوړ کړي او جنت والے دې موږ جوړ کړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.